د اختر شپه د صلې میلاوېدلو ده. اختر شپه د اعمال چې مو کم کړي دي د دې به موږ ته بدله میلاوېږي. موږ د اختر په شپه مونځ هم پرېږدو بازار کې ښه د اختر د شپې اعمال دي. انسان الله نه دعا وغواړي، الله ته وجاړي، او دغه رنګې چې دی نو په خپلو اعمالو باندې چې دا ما ډېر کم وکړو، ما له نو په کار داسې ما وخت ضایع کړی دی، یا الله دا لږ سره له په ډېر څه باندې بدل کړي. نو د اختر شپه په فضولیاتو کې تېره شي، په لهو لعب کې تېره شي، تر شپې 12 د 1 بجې په بازارونو کې په شاپینګونو کې، او بیا چې ناوخته کې ښه ډېر ناوخته کې نو د اختر سهار ډېر قیمتي سهار ده چې د اختر په سهار باندې وختي پاڅېدل مستحب دي. نو هغه مونځ ته هم پاتې شي او مور په زور پاسه او پاسه، او بعضې ملګري خو داسې وي چې د هغه یې د اختر مونځ هم پاتې شي، ناوخته شي پې د سهار لمونځ له ناوخته پاڅي، بیا ورو ها ورګه کپړې بدلوم، ځان تیاروم او ورګه میک اپ او پوډر کوم، ځکه چې اوس نن سبا خو لکان هم دا شی کوي. نو چې د هغه ورځې په هغې تېرېږي، ټایم تېرېږي نو د اختر مونځ ته هم څه شي دا لاړ شي. کوشش به دا کوو د اختر په شپه باندې به د خپلو اعمالو دپاره د الله نه دعا غواړو. او اختر خو داسې راغی چې موږ تاسو ته یقیني او قوي فتره ده، ځکه چې 13 روژې برابر شولې نو سبا که خیر د اختر سحر دی او نن اخیری روژه ده او 13 روژې دا برابر شولې. نو الحمدلله اختر هغه قوي دی. سبا نه اعتکاف ملګري خو چې څنګه د ماښام اذان وویلی شي نو په کورونو کې کو زنانه وي او په جوماتونو کې اعتکاف والا نارینه وي، نو د اذان دا ویلو سره د دې اعتکاف دا مکمل شي، خپل کورونو ته تلیم شي او زنانه د خپل اعتکاف د ځای نه د اذان نه پس رابر کېدی هم شي. پکار دا ده چې داسې وکړو چې څنګه ماښام مثال موږ روژه ماته کړله د اعتکاف څومره ملګري چې وي نو ډایرکټ مانځه پسې کور ته نه ځو، بلکې د مونځ پسې یو 2 رکعاته شکرانه مونځ وکړو چې الله ستا شکر دی. او دغه رنګه ټول ملګري چې څومره روژهدار وي چې د ماښام مونځ وکړي یو 2 رکعاته شکرانه مونځ وکړي چې یا الله ستا شکر دی. صحت دې راله راکړه، روژه مې ونیسله، صحت دې راله راکړه، تراویح مې وکړې، صحت دې راله راکړه، قرآن مې وویې، قرآن ته ودرېدمه، د روژې د آدابو خیال مې وساته، یا الله صحت دې م راکړه، مال دې راکړه، هغه مې ستا په بندګانو باندې ولګو. نو یا الله په دې باندې ډېر شکر ګزار یم، ستا شکر ادا کوم، زه کو ډېر شکر ادا کړم هغه به کم وي. نو ټول ملګري زنانه وله هم پکار دي، نارینه وله هم پکار دي چې ماښام روژه ماته کي یو 2 رکعاته شکرانه نفل وکړي او د الله شکریا ادا کړي او ځان دپاره دعا وغواړي. یا الله بیا دا رمضان بس د اخیری رمضان او ختم شو، بیا به دا د رحمتونو د برکتونو میاشت به زموږ قسمت کې شي یا به نشي، یا به د موجودو کسانو کې څوک وي او یا به نه وي. نو ځان دپاره څه وکړي دعا وغواړي.